अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कोम तासु टोल बखवई स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक की मूंगा चिकम लेक्चर 4 पार्ट ए व आगे की मूंग वैक्सीन और द वैक्सीन वर्किंग मूड डिस्कस करा फॉर लिविंग टिश्यूज की उस आगे वैक्सीन दे कम वैक्सीन ची मूंगा बॉडी त लगो और आगे पे वजह पांदे खपल इम्यून सिस्टम एक्टिव को या इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट को द पैथोजन खिलाफ उस द आगे किस्मों न दी सेवरल काइंड्स दी सही दा सेवरल काइंड्स چې کوم دي د کې یو او تاسو ته ښکاری یو چې کوم دی ان اکټیویټډ ویکسین دی، بل لایو اټینیویټډ ویکسین دی، بل میسنجر آر ان اے ویکسین دی او بل سب یونټ ویکسین دی. انډیویجولی به یو یو باندې ډیټیل کې خبرې کوو. صحیح د سټوډنټس اوس دا سیورل کاینډس چې کوم دي دا ډیر زیات دي، خو مونږ بیسیک دلته به د خپل کورس کې ډسکس کوو. څلور مین ټایپس چې کوم دي دا ټول به زمونږ امیون سیلز چې کوم دي دا به اکټیو کوي او پیتوجینیک اٹیک چې کوم دی هغه به څه کوي، هغه به ټریګر کوي. دا ځان سره یاد ساتئ. فرست آف آل به مونږه ان اکټیویټډ ویکسین لکشن بریفلی ډسکس کوو. ان اکټیویټډ ویکسین د نوم نه ظاهره ده چې دا به ان اکټیو وي، یعنی مطلب دا هغه ویکسین دی چې دا به کیلډ ویکسین دی ته ویلی شي. اټ از کالډ کیلډ ویکسین. صحیح ده. ولې کیلډ ویکسین دی؟ ځکه چې دا په لیبارټري کې چې کوم ساینټیسټ وي هغه د کیلډ مایکروب نه تیاروي. مایکروب بیکټیریا هم کېدلی شي، مایکروب وایرس هم کېدلی شي. په سټارټ کې دوی داسې کار وکړي چې دوی لیوینګ مایکروبس په لیبارټري کې واخلي په پیټري ډیشوز کې او د هغې کلونیز جوړې کړي، هغوی له نیوټرن میډیا ورکړي او د هغې پروجني چې کومه ده یا نسل چې کوم دی هغه سیوا کړي. بیا د هغې نه بعد دوی له یا یو سپیسیفیک هیټ او یا یو سپیسیفیک کیمیکل ټریټمنټ ورکړي چې د هغې په وجه باندې د دې مایکروبس چې کوم دي، دا چې کوم لیوینګ مایکروبس دي، د دې مایکروبس چې کومه ډي ان اے ده هغه ډي اکټیویټ کی یا ډي نیچر کی. صحیح ده کنه. د هغې نه بعد دا یوز کوي ترو مختلف سټپس یې پاس کوي او د هغې نه چې کوم دی لیکوډ فارم کې څه تیاری، لیکوډ فارم کې د هغې نه ویکسین تیاری. صحیح شولو سټوډنټس. اوس دغه ویکسین چې تیار شو نو په دې کې مایکروبس کې دا ابیلیټي نشته چې دا به اوس خپل میټابولیزم کوي یا به خپل ځان کې کیمیکل چینجز راولي. نه، دغه مایکروب اوس الریډي څه دي، الریډي کیلډ دي. په دغه بوتل کې چې کوم مایکروب دی انجیکشن فارم کې دا اوس کیلډ دی بای هیټ اینڈ کیمیکل ټریټمنټ. صحیح شولو که نه. دې ته په پیتالوجي کې سیپر او سټیبل ویکسین ویلی شي. ولې سیپر ویلی شي؟ ځکه چې کله دا جسم ته ولګي نو دا چې د کوم مایکروب نه تیار شوي هغه مایکروب مړی نو دا ستا په جسم کې وي خو ستا په جسم کې بیماری نشي کاز کولی. بعضې سټوډنټس وایي که نه سر دا د مایکروب نه تیاری، وایي دا مایکروب چې کله جسم ته لګي نو سر دا مایکروب په د جسم کې انفیکشن وغیره نه کاز کوي. نه، د سر هم انفیکشن نه کاز کوي بلکې دا الریډي دا په هیټ او کیمیکل باندې د ډي ان اے ډي نیچر شوي وي نو د خپل ډي ان اے نشي ریپلیکیټ کولی، خپل ټاکسیک جین نشي اکټیویټ کولی. صحیح ده که نه. دا چې کله تیار شي نو دا به انجکشن فارم کې چې کوم دی زموږ باډي سیلز ته ورکوي او د دې چې کوم اډیشنل ډوز وي نو هغه 1 نه واخله 2 پورې به لګي او دا به ډیولپ کوي شارټ ټرم امیونټي. شارټ ټرم امیونټي به ډیولپ کوي. ولې؟ کم ټایم دپاره، 2 کال دپاره، 3 کال دپاره. لکه څنګه به شارټ ټرم امیونټي ډیولپ کوي؟ دا کیلډ مایکروب دی. نو کیلډ مایکروب خو چې په جسم کې پراتی نو دې خلاف بار 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 زموږ چې کوم امیون سیلز دي، ټي لیمفوسایډ دي، بي لیمفوسایډ دي، هغه به اکټیو کیږي او هغه به دا یوز کوي ایز ا انټیجن او د هغې خلاف به دوی پروټین جوړوي. نو ټایم به داسې راشي چې دا ویکسین به ایز ا انټیجن په جسم کې ختم شي. چې ختم شي نو د دې هغه پراپر اثر به بیا امیون سیلز باندې نه وي چې نو دې ته وایي شارټ ټرم امیونټي. صحیح ده ګولیو. او دا د څه نه اخلي؟ لکه لیټ سپوز اگزامپل کې وګورئ وایرل کیلډ ویکسین هم کېدلی شي دا او دا بیکټیریل کیلډ ویکسین هم کېدلی شي. وایرس کیلډ ویکسین جوړ شوي دي ریبیز بیماری دپاره، د پولیو بیماری دپاره او د انفلوئنزا د فلو وایرس چې کوم ویکسین دي نو هغه انکټیویټډ ویکسین دي. ښه، تاسو که خیال کړئ که نه کله چې د یخنۍ موسم راځي د اکتوبر میاشت نو ډاکټران وایي یاره وایي فلو شوټ ولګوئ. فلو شوټ مطلب ویکسین دي. نو بیا به هر کال چې کوم دی لګي، هر کال به بیا لګي. مطلب دا ده چې دا انکټیویټډ ویکسین دی. صحیح شولو که نه. نو بیا که تاسو وګورئ چې بیکټیریل کیل هم شته. بیکټیریل کیل ویکسین د څه لپاره استعمالیږي؟ هغه ټایفاید فیور دپاره استعمالیږي او د میننجایټس فیور دپاره استعمالیږي. صحیح شولو که نه. اوس مین کنسرن دا دی
چې اخر دا انکټیویټډ ویکسین په کوم ډیولپمنټل سټیپس باندې د دې پریپریشن کیږي په لیبارټری کې. نو ساينټیسټ د بیکټیریل او د وایرل سټرین واخلي سلیکټډ کی چې هغه به همیشه لیوینګ فارم کې اخلي. فرست اف ال کوم فارم کې به اخلي؟ لیوینګ فارم کې به اخلي. د هغې څه جوړ کی؟ اول د هغې جوړ کی څه؟ اول د هغې جوړ کی نمبرز. د هغې نمبرز انکریز کیه. چې نمبرز انکریز شي نو د نمبرز انکریز نه بعد دله څه ورکي؟ هیټ یا کیمیکل ټریټمنټ ورکي او د هغې نه په لیبارټري کې څه تیار کی؟ ویکسین تیار کی. خو دغه ویکسین چې کوم هیټ شوي دي یا کیمیکلی یا هیټ باندې ټریټ شوي دي نو دغه ویکسین بیا به کیلډ ویکسین وي. دا به بیا هیومن باډي ته څه کېږي؟ انجکټ کېږي که نه. هیومن باډي ته انجکټ شي، ټایم تیر شي، په بلډ کې سرکولیټ شي او هغه ځینو ته لاړ شي چې کوم ځینو کې د امیون سیل سټیم سیلز پراته وي. د امیون سیل سټیم سیل پراته وي نو هلته به د امیون ریسپونسز ډیولپ کړي په باډي کې او یو خاص قسمه سیل به اکټیویټ کړي زموږ په بون میروز کې پراته دي، هغې ته وایي بی لیمفوسایډز. بی لیمفوسایډ ډایرکټ کنیکشن د ویکسین سره دی، ځکه دا بی لیمفوسایډ دومره اهم لیمفوسایډ دي دا یو سپیشل ټایپ او پروټین جوړوي په خپل سایټوپلازم کې چې هغې ته امیونوګلوبلین ویلی شي یا انټي باډیز هم ورته ویلی شي. چې کله دا امیونوګلوبلین یا دا انټي باډي که تاسو وګورئ دا وای شیپ پروټین دي. دا کوم پروټین دي؟ دا وای شیپ پروټین دي. دی چې کله په بلډ کې شامل شي نو دی ځي او زمونږ فلیور کې یو سیستم اکټیویټ کی چې هغه ته ویلی شي کمپلیمنٹ سیستم پروټین. ټوټل 9 پروټین دي، د C1 نه والا د C9 نه پورې پروټین دي او هغه کمپلیمنٹ پروټین بیا په جسم کې تاویږي او چې کله بیا هغه کنسرن کم مایکروب دپاره ته د ویکسین لګولي، لټ سپوز تا په اکتوبر میاشت کې د چې کوم انفلوئنزا وایرس دی د فلو وایرس هغې دپاره تا شوټ لګولی دي نو بیا که ټایم کې په د نومبر کې، دسمبر کې، جنوري کې هر ټایم کې تا کې فلو وایرس راننوځي نو هغې ته به د مخکې نه دغلته کمپلیمنٹ سیستم اکټیویټ وي نو هغه به یې څه کوي؟ هغه به ډیګریډیټ کوي. صحیح شولو؟ نو دا د څه باره کې خبرې دي؟ دا د انکټیویټډ ویکسین باره کې خبرې دي. مونږ ځو او بل طرف ته په څه باندې خبرې کوو؟ په لایو اټینیویټډ ویکسین باندې خبرې کوو، کوم چې سیکنډ ټایپ دی د ویکسین. ګولې دې ته ویکنډ ویکسین هم ویلی شي. دا ویکنډ ویکسین دی. ولې ویکنډ ویکسین دی؟ ځکه چې دا د کم مایکروب نه تیاری که نه، دې کې د انټینویټډ لفظ ویلی شي کمزوري ته، ویکنډ ته. دا چې د کم مایکروب نه تیاری هغه مایکروب به لیوینګ ورژن وي، هغه به ژوندی وي. خو په لیبارټري کې به د کیمیکلز په وجه باندې هغه کمزوری کړی وي. کمزوری کړی به دا وي چې د هغه د ډي ان اے نه به هغه ټاکسیک جین ریموف کړي وي چې کوم د بیمارۍ دپاره پروټین جوړوي، هغه به ریموف کړي او باقي ډي ان اے به یې پرېښي وي. باقي ډي ان اے به یې دپاره پرېښي وي چې دا په دې ټیشوز کې خپل ځان سیوا کوي او د هغې خلاف بار 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 امیون سیستم څه دی هغه اکټیویټ کیږي. صحیح شولو که نه؟ contain living version of microbe but become weakened یا attenuated in laboratory cannot cause disease. صحیح شولو که نه؟ دته به زمونږ د امیون سیستم ګډ ټیچرز هم ویلی شي. ولې؟ ځکه چې دا زمونږ د نیچرل امیونټي په شان کار کوي. نیچرل امیونټي په شان لکه څنګه زه تاسو ته ویم چې کله لیوینګ مایکروب د ویکسین په شکل کې زموږ جسم ته ورواچوي نو ډیفینیټلی ستاسو په ذهن کې به کوېسچن راځي سره دا خو به بیماري دننه جوړوي. نه، بیماري نه جوړوي. بیماري ځکه نه جوړوي چې مونږ ورله لږ ټریټمنټ کړی وي او دا هم پارشلي کل کړی وي او پارشلي هم ژوندی پرېښی وي، لکه د ډي ان اے هم ورله لږه شان هغه د ریپلیکیشن جین آن پرېښی وي نو هغه آن جین دا بیا په هیومن باډي کې دننه استعمالوي او خپل ځان پې سیوا کوي. نو چې څومره دا ځان سیوا کوي نو د انټیجن په شکل کې به ځان ریپرزنټ کوي. د انټیجن په شکل کې ځان ریپرزنټ کوي نو دا بار 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 ستا په جسم کې پراته وي نو دا به تاله لانګ ټرم امیونټي درکوي. څومره به درکوي؟ لانګ ټرم امیونټي درکوي. صحیح شولو که نه؟ دا خبره ځان سره یاد ساتئ. کلیر ده؟ نو دا به زندګۍ کې یو یا دوه ډوز پکاري، دومره نی پکار. ښه، دا به لانګ ټرم امیونټي ځکه درکوي دا تاکې سپیشل ټایپ اف سیلز دي چې هغې ته ویلی شي میموري سیلز. دا د ډبلیو بي سی یو قسم دی چې هغه د زیات ټایمه پورې اکټیویټډ وي. دا میموري سیلز نه دي، دا بیا د ده باندې ریسپټرز یو بار بار په خپل ریسپټرز باندې هغه چې کوم ګډ ټیچر مایکروب دي راننوتي د ویکسین په شکل کې هغه بار بار شو کوي، بار بار شو کوي. نو دې په وجه باندې زموږ جسم کې چې کوم ادر امیون سیل دي، ټي سیلز او بي سیل، هغه اکټیو وي. نو که دغه دوران کې مایکروب راننوځي نو دوی به هغه میډیټډ سیلولر ریسپانس نه دن تیریږي بلکې ډایرکټ به ځي او په پیتوجن باندې به اټیک کوي او پیتوجن به څه کوي؟ ابا کیل کوي. خو مسله دا ده چې د دې ویکسین یو نقصان شته. بعضې خلک یریږي دا نه لګوي. هوښیار خلک ګوري که نه چې ویکسین لګوي نو ویکسین
ټایپس چې ورته یاد وي نو دغه ډاکټر نه تپوس کولی شي ډاکټر صاحب دا کوم ویکسین ته ماته لګي. خو دې ویکسین پوینټ دا شته چې میبي دکې تا کومه ډي ان اے پریښې ده هغه جین دي اون پریښې دي د ځان د ریپلیکټ کولو لپاره میبي چې هغه میوټیټ شي او هغې چینج راشي او هغه وایرلوینټ فارم ته کنورټ شي هغه ټاکزیک شي او په تا کې بیماري کاز کړي. نو دا یو چانس په دې کې شته ښه یو پخ ډیفیکټ په دې کې شته. خو میجورټي کیسز کې خلک دا نه یوز کوي. خلک یا میسنجر آر ان اے ویکسین یوز کوي یا چې کوم بره مونږه دا انیکټیویټډ ویکسین یاد کړل بعضې خلک دا یوز کوي. صحیح شو لګولې. بل که تاسو وګورئ نو دا د دې دا وایرل لایف ویکسین هم شته او وایرل بیکټیریل لایف ویکسین هم شته. په دې کې دوه قسمه دي، د وایرس لپاره هم جوړ شوي دي او بیکټیریا لپاره هم. نو وایرس لپاره چې کوم لایف اټینیویټډ ویکسین جوړ شوي دي د یلو فیور لپاره کار کوي، د میزلز لپاره کار کوي، د روبیلا لپاره کار کوي. او بیکټیریل کې چې کوم د ټایفاید لپاره مونږ لګو نو هغه مونږ لایف اټینیویټډ ویکسین لګو. ټیک شو لګولې. اوس کوېسچن دا دی چې میسنجر آر ان اے ویکسین څه ته ویلی شي. میسنجر آر ان اے آر ان اے خو به ډیفینټلی تاسو پیژنئ. نیوکلیک ایسډ دی، د نیوکلیک ایسډ یو قسم دی آر ان اے ده او هغه آر ان اے کې درې قسمونه دي، ټرانسفر آر ان اے، رایبوسومل آر ان اے او میسنجر آر ان اے. اوس میسنجر آر ان اے په د ویکسین په شکل کې استعمالوي. کانسپټ کلیر دی که نه؟ که تاسو وګورئ ما لیکلي دي ان دس ویکسین د any immune cell ډبلیو بي سي څه به استعمالوي؟ میسنجر آر ان اے به استعمالوي. هغه میسنجر آر ان اے به استعمالوي چې کوم په ویکسین کې لګېدلي چې ته به ځان له څه جوړ کړه د امیون سیل ته وایي پروټین به جوړ کړه او څه بلډ کړه امیونټي بلډ کړه. دا کانسپټ ځان سره یاد ساتئ ښه، دا یو امپورټنټ پوینټ دی. زه تاسو ته میکانیزم کوم په خپل به تاسو ته پته ولګي. دا میسنجر آر ان اے ټیکنالوژي چې کومه وه که نه دا چې موږ کله د کرونا وایرس ویکسین لګولی دي لکه که تاسو کتلی دي کم ویکسین موږ ویکسین لګولی دي فایزر چې کوم دي موږ لګولی دي او موډرنا چې کوم ویکسین موږ لګولی دي دا اقه ویکسین دی موډرنا چې کوم دی دا ویکسین د کرونا وایرس لپاره موږ لګولي هغه میسنجر آر ان اے ویکسین دی. صحیح شولو. اوس کوېسچن دا دی سر دا جوړیږي څنګه او دا زموږ په بوډي کې کار څنګه کوي؟ د هغې دپاره ورکینګ میکانیزم دی د میسنجر آر ان اے ویکسین. ورکینګ میکانیزم تر ترازو ډیټیل کې وایو. یاد ولرئ چې کوم ویکسین د میسنجر آر ان اے ویکسین دی نو هغې کې به په خپله باندې ګوره میسنجر آر ان اے وي. دا میسنجر آر ان اے به موږ د چا نه اخیستی وي؟ دا میسنجر آر ان اے به موږ د مایکروب نه اخیستی وي. د مایکروب نه یا هم د بکټیریا نه اخیستی وي او یا به هم د وایرس نه اخیستی وي. او دې میسنجر آر ان اے کې څه دي؟ د کې به کوډانز وي. کوډان هغه ټریپلیټس دي. څه دي؟ د کې هغه ټریپلیټس دي، ټریپلیټس اف نیوکلیوټاید چې په د باندې کم لګېدلي هغې ته کوډان ویلی شي. نو په دې کوډانز کې کوډز دي او هغه کوډز به سپایک پروټین جوړوي بای د هیلپ اف پروټین سینتھیسس ټرانسکرپشن او ټرانسلیشن په شکل کې. لکه ورکینګ میکانیزم ته تاسو وګورئ. زه ورکینګ میکانیزم ته دا یو کرونا وایرس دی، دا دننه انر کور دی، دننه پکې آر ان اے پرته ده، دا د ګل چاپېره سپایکس دي. نو دا سپایکس دا د اټیچمنټ لپاره استعمالوي چې کله دا په هوسټ سیل ممبرین پسې کېږي اټیچ کېږي نو دا د سپایک پروټین دی. دا سپایک اصل کې سپایک پروټین دی او دا اټیچمنټ لپاره استعمالوي ود د سیل ممبرین اف څه هوسټ. دا پوینټ سره یاد وساتئ. اوس د د آر ان اے نه مونږ په لیبارټري کې میسنجر آر ان اے جوړه کړې ده او هغه د ویکسین په شکل کې اخیستې دي او دا مونږ بوډي ته انجکټ کړې ده. چې بوډي ته مې انجکټ کړل نو اوس زموږ په بوډي کې امیون سیلز خو شته، ظاهره خبره ده اني امیون سیل شته. کله چې هغه امیون سیلز ته دغه میسنجر آر ان اے د ویکسین نه ورننوتله نو یاد وساتئ چې دا میسنجر آر ان اے په دې امیون سیل په دې سایټوپلازم کې انسټرکشن کریټ کی او رایبوسوم به استعمال کی او انزایمز به استعمال کی او ټرانسفر آر ان اے به استعمال کی او ځان له به جوړ کی څه به جوړ کی سپایک پروټین به جوړ کی. نو دا ریډ کلر کې چې څونه تاسو ته ښکاري دا ټول سپایک پروټین دي. دا ټول څه دي؟ دا ټول سپایک پروټین دي. صحیح شولو که نه؟ دننه وګورئ د یو امیون سیل دی، اني امیون سیل دی، نیوټروفیل کېدلی شي، مایکروفیج کېدلی شي، د هغوی په خپل سایټوپلازم کې د ویکسین کې چې کوم میسنجر آر ان اے راننوتې وه د هغې نه کوډز واخیستل د انزایمز او د رایبوسومز په ذریعې باندې او سپایک پروټین دا دی جوړ شو. چې څه وخت بعد دا سیل زوړ شو، د سیل لایف ټایم مکمل شو، دا سیل به ډای شي او دا به مات شي. چې مات شي نو د ده سره سره به د ماتېدو سره سره به ده کې دا سپایک پروټین هم په بلډ کې شامل شي. سپایک پروټین په بلډ سیل کې په بوډي سیلز کې پلوټینګ سٹارټ کی. چې پلوټینګ سٹارټ کی نو یاد ولرئ د پلوټینګ نه بعد به زموږ په جسم کې یو میکانیزم اکټیویټ شي چې وي سیلولر موډ اف امیونټي. په سیلولر موډ اف امیونټي کې به سپیشل سیل اکټیویټ کیږي چې هغې ته ویلی شي مایکروفیج سیل. ځکه چې کوم
سل مات شوی دی او هغه سره سپایک پروټین د میسنجر آر ان اے په وجه جوړ شوی هغه سپایک پروټین خو بلډ کې داویږي کنه سرکولیشن کوي نو چې کوم مایکروفیج سل دی د باندې یو سپیشل ریسپټر لګیدلی ته وایي MHC2 میجر هوست کمپیټیبلیټي ټو یو ګلایکوپروټین ریسپټر دی د پریډ باندې ما ډرا کړی دی دا ریسپټر چې کوم دی دا انټیجن ډسپلی کوي دا ډسپلی کوي خی نور امیون سلو ته خی چې دا انټیجن دی او دا راننوتی دی جسم ته اصل کې په ظاهره کې په سٹارټ کې د ویکسین په شکل کې راننوتی خو انټیجنک ډسپلی دی د پاره کې ادر امیون سل ته چې ګوره داسې را روان فیوچر کې کرانه نه وته یو پیتوجن او داسې انټیجن یا داسې سپاټ وسره چې کوم ما سره په دې MHC2 ریسپټر باندې دی نو پلیز تاسو دې ته ځان څه کوئ د مس نه اکټیویټ کوئ د اوس نه ځان سټیمولیټ کوئ او تاسو هغې خلاف پروټین جوړ کړئ او هغه پروټین چې کله په ستا په بوډي کې پراتی هغه کنسرن پیتوجن راننوتو تاسو به ایزیلی څه کوئ کیل کوئ صحیح شولو نو د اول داسې کار وکړو د مایکروفیج چې دغه چې کوم سپایک پروټینو د ټول انګلف کړل دننه کړل ټولې دننه کړل چې ټولې دننه کړل خپل سایټوپلازم د هغې نه بعد په MHC2 ریسپټر باندې د څه کړل ډسپلی کړل دا انټیجن دی انټیجن هر هغه څیز ته و چې د بهر نه ستا باډي ته انټر شي نو اوس د مایکروفیج به ډیسایډ کوي آیا چې دا پروټین د وایرس دی او که د بکټیریا دی نو د هغې مطابق په دا امیون سیستم کې سټیمولیشن کاز کوي څنګه به سټیمولیشن کاز کوي یو سل دی زموږ په بون میرو کې وایي بی لیمفوسایډز د WBC یو قسم دی هغه به ورته اکټیویټ کړي چې هغه ورته اکټیویټ کړي نو دا باندې هغه ریسپټر دی دا به هغه ریسپټر باندې هغه څه ریکګنایز کړي د مایکروفیج نه چې کوم انټیجن دی هغه به ریکګنایز کړي په خپل د ریسپټرز باندې او دا به په خپل سایټوپلازم کې وای شیپ پروټین جوړ کړي چې هغه وای شیپ پروټین ته ویلی شي انټي باډیز دا انټي باډیز به په جسم کې زی او دا به دوه قسمه کارونه کوي یو طرف ته به میموري ټي سل اکټیویټ کوي او بل طرف ته به کمپلیمنٹ سیستم چې کوم دی د پروټینو په لیور کې به اکټیویټ کوي نو دا به اکټیویټډ وي د پیتوجن دپاره نو وګورئ موږ ته چې به کله کرونا ویکسین ولګېدل نو په دویمه درېیمه ورځ باندې به دوه درې ورځې به موږ ته بخار و لږ لږ شان نو هغه به زموږ میموري سیلز او زموږ کمپلیمنٹ پروټین سیستم به اکټیویټ کېدو چې هغه به اکټیویټ کېدو نو موږ کې به لږ شان ټمپریچر رالی نو بیا که چېرته فیوچر کې زموږ بدن ته کرونا وایرس راننوځي نو مخکې نه به ورته فری ایگزسټنګ امیونټي موجوده وه د میموري سیل په شکل کې او د کمپلیمنٹ پروټین په شکل کې نو هغه وایرس به یې څه کړو هغه به یې ختم کړو نو دا یو ویل سوفیسټیکیټډ ټیکنالوژي د میسنجر آر ان اے ویکسین ځکه چې د کار کول ډېر یو سیسټمیټک سره دی او دا لانګ ټرم امیونټي جوړوي ښه څه جوړوي لانګ ټرم امیونټي جوړوي که بل د موږ وګورو نو بل موږ سره د سب یونټ ویکسین دی لاست نمبر دا ډېر سمپل دی سب یونټ مطلب چې په دې کې هغه ویکسین دی چې په دې کې به د مایکروب نه یو پارټ رلی او هغه پارټ په نان پیتوجنیک یا به سټرکچرل پارټ وي او هغه به یوز کوي ایز ا سورس آف ویکسین څه شولو که نه In this vaccine, only the structural part of microbe are used, not the complete microbe. نو دا specific part چې کوم دی دا به زمونږ immunity څه کوي دا build up کوي لکه فور ایگزامپل یو وایرس ما اغستی دی هیپاټایټس وایرس دی په ده باندې سپایک دی مایکروب په شکل کې دا سپایک دی ما ویستل نور مې لر کو په لیبارټري کې مې د صرف سپایکس واغستل سپایک مې د آیسولیټ کړل اوس دقه سپایک ما څه کې واچول دا ما ویکسین د دنه ما جوړ کړل د دې سپایک نه د دنه ما جوړ کړل ویکسین زه او دغه ویکسین ما خپل جسم ته انزرټ کړل نو دا ویکسین چې کله ځي نو دا به د انټیجن په شکل کې ځکه به د انټیجن په شکل کې ځکه چې پارن سبسټانس دی او پارن سبسټانس څه دی پارن سبسټانس یو سپایک دی نو چې دا کله ځي نو د خلاف زمونږ چې کوم مایکروفیج سیل دی دا سپایک په رانیسي او په خپل MHC2 ریسپټر باندې به ډسپلی کوي او بیا به د هغې نه بعد بی لیمفوسایډ اکټیویټ کېږي او به انټي باډي جوړوي او انټي باډي به بیا ځي کمپلیمنٹ سیستم او میموري سیلز به اکټیویټ کوي هغه شان کار به کوي لکه څنګه چې میسنجر آر ان اے کار کوي خو هلته به میسنجر آر ان اے یوز کېدله خو دلته به جسټ د یو وایرس یا د یو پیتوجن صرف او صرف پارټ یوز کېږي هغه د سیل ممبرین هم یو حصه کېدلی شي هغه یو پروټین هم کېدلی شي هغه انر کور هم کېدلی شي یا هغه سپایک هم کېدلی شي د دې اگزامپل چې کوم د هیپاټایټس بی سب یونټ ویکسین دی ښه څه شولو که نه دا میسنجر آر ان اے ویکسین او سب یونټ ویکسین د دې هیڅ قسمه نقصان نشته په جسم کې البته صرف دغه یو ویکسین دی چې هغه مونږ ډسکس کو لایو اټینویټډ ویکسین چې ځکه دی کې پیتوجن پارشلی کیل وي او پارشلی لیوینګ وي نو د هغې نه ویکسین تیاریږي او هغه جسم ته ورلګوي نو میبي چې هغې کې دا چانسز وي چې دغه مایکروب دغه ډي ان اے چې کوم د ویکسین په شکل کې لګېدلی دا میوټیټ شي او د میوټیشن نه بعد هغه واپس هارمفول شي او هغه په مونږ کې بیماري کاز کړي نو ګولې دا ټول د څه باره کې خبرې وي دا ټول د ویکسین د ټایپس حوالې سره خبرې وي ښه چې د چا څه کوېسچنز وي نو مانه کولی شئ بیا ټیک ده تھینک یو